الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیزانو زمنګ د نن درس عنوان دی د ملحدینو د اعتراضات او اقسام او انواع. په پرونی درس کې تاسو ته هغه آداب بیان کړل شو چې ملحدین سره تاسو بحث کوئ د کوم آداب په لحاظ کوئ د هغه آداب په چوکاټ کې به تاسو ملحدین سره بحث کوئ. ضروری دي دا درسونه که مرګري په الہاد موضوع باندې وبور حاصلول غواړي نو ان شاء الله دا زمنګ درسونه منګه درسي انداز کې بیانو د لپاره چې تاسو ته معلومات مه تر شي تاسو به ملحدین سره بحث مباحثه څنګه کوئ. د لپاره زمنګ مقاله د رد الالحاد الحمدلله چاپ شوی دا زمنګ دویم کتاب زما ځبل نه پردم هغه به ان شاء الله هم زر تر زر چاپ شي. نو اول قسم اعتراضات چې دي دا د شریعت نه دوی ناواقف او دوی د اعتراضات کوي. دوی د شریعت د مزاج نه خبر نه وي، د شریعت د مزاج او د قواعد نه دوی خبر نه وي، دوی به د اعتراضات کوي. لکه دوی د اعتراض کوي وای چې الله شته دی، نعوذ بالله، وای چې الله شته، دوی خو چې الله نشته، نعوذ بالله، دوی خو د هر څه په نیچر یو قانون دی دا غي سره چلیږي، خود به خود کېږي. نو دوی وای چې الله شته نو د کافرانو د ظالمانو د سزا ول نه ور کوي. اوس دا مونږ وایو تاسو د شریعت نه ناواقف یاستئ. د شریعت دا قانون نه دی چې دنیا کې د چاله سزا ورکړي شي. د سزا او د جزا لپاره د قیامت ورځ موجود ده. ځکه هلته به ورته ووایي که نه اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبه، پړاو که د خپله کتاب نه عملنامه دی هلته به ورته بیخی. او په دنیا کې که چېرته الله وایي که چېرته زه په دنیا کې تاسو ته د ظلم په وجه باندې سزا درکړم نو په دنیا کې به څوک هم پاتې نه شي. سورت نحل آیات نمبر 1 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله رب العزت فرمایي وي که چرته خلق د ظلم په وجه الله وي زرا نیولو کما که چرته الله تعالی خلق د ظلم په وجه نیولې نو هغه په مقدس مکه هیڅ صادر نه پریخي. الله رب العزت دې ټول ته مخلوقات ته مهلت ورکړي د یو وخت مقرره پورې، بیا چې کله وخت راشي نو نه څوک یو سکند یو ساعت مخکې کېدی شي او نه څوک وروسته کېدی شي. نو ملحدین د شریعت د قانون نه خبر نه دي او شریعت دا دعوه نه کړي چې دنیا کې به څه وي چې دی له به سزا ملاویږي. لکه دویم مثال دوی پیش کوي د رزق په فلسفه کې. موږ وایو دا د شریعت نه ناواقف دي. دوی وایي ګوره دا انسانان او دا ځناور ولې د ولګي نمري. نو موږ ورته وایو ګوره د مرګ د فلسفې نه ځان خبر کوي، مرګ فلسفه د رزق نه ځان خبر کوي، فلسفې د مرګ نه ځان. د مرګ فلسفه خو ګوره دا ده چې دا مخلوقاتو دپاره یو اندازه د عمر مقرر ده چې کله هغه عمر پوره شي نو بیا به دا انسان مړ کېږي. او فلسفه د رزق هم دا ده چې کله د یو انسان رزق پوره شو نو دا به مړ کېږي. او بل د انسان ته څومره مخلوقات چې دي چې دوی له په دنیا کې د څومره څیزونو د رزق ضرورت دی دا الله رب العزت په دې کائنات کې پیدا کړي دي. د تقسیم طریقې هم ښودلې ده چې په دې صحیح طریقې سره به تقسیموي. مالدار به د غریبانو خیال ساتي. نن په ټوله دنیا باندې سرمایه‌دارانه نظام دی. سرمایه‌دارانه نظام څه شی دی؟ دا کفري نظام چې دی کې سود دی، سودام دی. نو د دې سود په وجه باندې مالدار ورځ په ورځ مالدار کېږي، غریب ورځ په ورځ باندې څه کېږي غریب کېږي. نو د دې ظلم د وجه نه اکثر خلک څه شي د خپل هغه کم رزق چې الله مقرر کړی هغه نه د خلک محروم شي. نو دوی سره زیاته وشو. نو په دې فلسفو باندې بسوي ځان په اول پکار دي. نو دا ملحدین موږ وایو چې اول قسم څه دي دوی د شریعت نه ناواقف دي. دا اعتراضات چې کوي د شریعت سره ور سره علم نه وي موږ ته پکار دي چې د الحاد رد کوو نو موږ ته به د شریعت کامل فهم حاصل وي. موږ به د دې نه وروسته چې کوم بنیادي فلسفه وي د هغه نه به خبر وي. دویم قسم اعتراضات چې دي هغه درآمد شده اعتراضات دي، کوم چې دوی د مستشرقین نه پټ کړي دي. مثلا دوی اکثر د قرآن کریم باندې اعتراضات کوي، د دې په حفاظت باندې څه کوي اعتراضات کوي. دغه شان کې په سیرت مبارکه باندې اعتراضات کوي، په احادیث مبارکه باندې اعتراضات کوي. دغه شان کې دوی وايي حدیث حجت نه دی، حدیث محفوظ نه دی، یا په اسلامی تاریخ باندې اعتراضات کوي، یا دغه شان کې په خلفای راشدین باندې اعتراضات کوي، په اسلامی ملکونو باندې اعتراضات کوي. دا اکثر د مستشرقینو کتابونه نقلوي او دلته دا اعتراضات دوی په موږ باندې کوي. نو دویم قسم اعتراضات دا چې دی دوی درآمد شده دي، مطلب دوی خپل اعتراضات نه ورځي خو د مستشرقین هغه اعتراضات زده کوي او بیا په مسلمانانو باندې کوي.
اوس کلمه د استشراق نو کلمه د مستشرق چې ده د استشراق نه ماخوذ د استشراق د باب استعمال مصدر دی. د دې اول استعمال چې دی دا په برطانیا کې شوی دی. لفظ د استشراق د مستشرقینو دا اول په برطانیا کې استعمال شوی دی په 1770 او یا 1770 کال کې یا 1780 کال کې. د مستشرقین نه مراد هغه قوم دی کوم چې د اسلام مطالعه د دې لپاره کوي چې په مسلمانانو باندې اعتراضات وکړي. د اسلام د ابتدایي دور نه د عیسایانو د یهودیانو دوی دا کوشش وکړي چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. د اسلام خلاف دوی صلیبي قومونو څو صدۍ پورې جنګونه کړي. تاسو معلومات دي اول زمنګ مقابله دوی سره د جنگ په میدان کې راغلی و. د دې جنگونو باوجود اسلام ورځ په ورځ ترقي کوله. سپین اندلس کې مسلمانان ترقي یافته وو. نو عیسایانو او یهودیانو چې کله دا وکتل چې په دې جنگونو سره موږ د مسلمانانو مقابله نشو کولی، نو دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې د اسلام په باره کې هلکه تاسو معلومات حاصل کړئ. دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د مسلمانانو په زړونو کې د اسلام خلاف، د قرآن کریم خلاف، د نبی علیه السلام خلاف شکوک پیدا کړي. دغه شانته کې د فقه خلاف شکوک پیدا کړي، ځکه مسلمانانو په زړونو کې د دوی محبت موجود دی. نو په 18مه صدۍ کې د اسلام خلاف یورپ د مستشرقینو ابتدا د لندن او د پیرس نه شروع کړه. دوی داسې جماعت هلته تیار کو په برطانیا کې، لندن کې، پیرس کې، چې د اسلام د ټولو علومو نه ځان خبر کو او بیا یې په اسلام باندې اعتراضات شروع کړو. نو دې جماعت ته مستشرقین وایي. نو دا د صلیبي جنګونو یوه حصه او منصوبه د دوستانو د دې مستشرقینو نه وروسته ګوره یو منصوبه بندۍ سره دوی دا کار کوي. ګوره دا ستاسو زمونږ په معاشره کې موجود دی او تاسو به اوس په خپله وپېژنئ چې دا مستشرقین څنګه کار کوي. نو کله چې دوی داسې جماعت تیار کړو، د دې دپاره یې ذمهواریانې مقرره کړې. اوله ذمهواري د دې مستشرقینو کوم چې د دا جماعت وي، د دې مستشرقینو ذمهواري اول دا وي چې دوی عربي ژبه یې زده کړي. دوی بیا په عربي ژبه کې خبرې کولی شي. لکه دا مشهور اوس یو کتاب هم چاپ شوی دی د همفرې په نوم باندې، او دا چې اول ترکي ته لاړو نو د عربي ژبه یې زده کړه. دوی مستشرقین د قرآن او د حدیث او د فقه علم حاصل کړي. کله چې دوی په قرآن او په حدیث او په دې فقه باندې دوی څه کړي، عبور حاصل کړي. او دریم نمبر دوی تصنیف او تالیف کوي. څلورم نمبر دوی د اسلام د تاریخ نه ځان خبر ساتي. دوستانو ګوره دا مستشرقین دوی مسلمانان نه وي، خو د مسلمانانو په شان ته ګیرې هم پرېښې، پټکۍ هم په سر کړی، او دا د خپل څه کوي، د خپل مقصد دپاره کار کوي. د دوی مقصد څه شی دی؟ نو د دوی مقصدونه موږ یو څو ذکر کړي دي. دوی اول دا کوي چې د قرآن کریم په باره کې دوی شکوک خوروي، د قرآن کریم په باره کې د خلکو په ذهنونو کې شک اچوي. دویم د قرآن کریم د قرات په باره کې غلط فهمي بیانوي، غلط بیانی کوي. دریم د قرآن کریم د تدوین په باره کې د دې او د دې د حفاظت په باره کې شکوک پیدا کوي چې د مسلمانانو د قرآن کریم سره تعلق کم شي او د قرآن مرکزیت کمزور شي. دغه شانته کې څلورم دا تاثر ورکوي چې قرآن کریم د اخلاقیاتو کتاب دی، دا د نظام حکومت کتاب نه دی. دغه شانته کې پنځم نمبر د احادیث مبارکو په باره کې غلط بیانی کوي. په تدوین د احادیث باندې دوی اعتراضات کوي، د حدیث په حجیت باندې اعتراضات کوي، د حدیث په سند باندې اعتراضات کوي، او په حفاظت د حدیث باندې اعتراضات کوي، او دا د دوی مقصد دی. دغه شانته کې شپږم نمبر دا پروپاګاندا کی چې نبی علیہ السلام د نورو ادیانو نه اخذ کړی دی او د احادیث بیان کړي دي. اوم نمبر د حدیث د کتابونو لکه صحیح سته او د نورو کتابونو په باره کې غلط بیانی کوي، او دا د دې لپاره چې د دې د مسلمانانو څه شي اعتماد اوچت شي. دغه شانته کې د فقه په بعضې روایتونو باندې غیر مفتابه اقوالو باندې دوی څه کوي، اعتراضات کوي. حالانکه امر مسلمانان عمل نه کوي نو دوی په اعتراضات کوي، نو دوی غیر مفتابه اقوالو باندې. دغه شانته کې د حدیث په بعضې راویانو باندې بې ځایه اعتراضات کوي. او دغه شانته کې نهم نمبر د اسلام د اصل تاریخ د بیانولو په ځای دوی په تاریخ باندې اعتراضات کوي. دوی دا کوشش کوي چې دوی اسلام داسې پیش کړي چې اسلام کې د جنګونو نه علاوه نور څه نشته دی. لسم نمبر د مسلمانانو حکمرانانو د عدل او د انصاف او د هغوی د خدمتونو په ځای مستشرقین د هغوی کردار کوشي کوي او په هغوی باندې الزامات لګوي. یو لسم نمبر په اسلامي تاریخ کې چې کوم واقعات تیر شوي دي د هغه د بیا را ژوندي کولو کوشش کوي، او په دې سره
د مسلمانانو په منځ کې دوباره اختلاف ته لاره برابروي. ګوره مخکې چې د اسلام تاریخ کې څه تیر شوي دي هغه څه کوي، دوی بیا د مسلمانانو په منځ کې د اختلاف ته لار برابروي. او 12 نمبر دا چې د نبی علیه السلام په سیرت مبارکه باندې اعتراضات کوي. او دا موږ دا ولیدل د ملحدینو سره چې زموږ بحث مباحثه رااله او د ملحدینو باقاعده دوی د خپل کتابونو کې داسې سیزونه جوړ کړي دي چې هغه موږ بیانولی هم نشو، او دوی باقاعده کارټونونه جوړ کړي دي سیرت په باره کې. نو موږ مسلمانانو دا ذمہواري ده چې موږ له د دې په ژبه کې د خلکو له جواب ورکو، موږ د دې مستشرقین نه او د دې نوي فکر فلسفې نه ځان خبر کو، د دې مقابله وکړو. د مستشرقینو ټارګټ او هدف څه دی؟ نو د مستشرقینو ټارګټ او هدف دا دی، دوی وایي دوی د اسلام په باره کې دا تاثر ورکوي چې دا د سابقه ادیان نه ماخوذ دی. دویم نمبر په مسلمانانو کې د قومیت، لسانیت، علاقیت، وطنیت، فرقواریت د دې دا جذبه را پیدا کول چې دوی د اسلام سره تعلق کمزور شي. ګوره دا فرقواریت او دا خبرې دا ټول ګوره وروسته د استشراق دی، د وروسته یو منظم شکل کې جماعت موجود دی او دا د مسلمانانو خلاف کار کوي. دریم نمبر دوی نوې ګمراه کن فرقې پیدا کوي او د دوی سپورټ کوي. څلورم نمبر د اسلامي تحریکونو څومره اسلامي تحریکونه چې دي دا دباووي او کوم چې د دوی د پاره کار کوي هغې مدد کوي. لکه تاسو وګورئ د امارت اسلامي پاک جهاد ته به دوی څه ویلي، دوی به دهشتګردۍ نوم ورکو که نه، او د دې خلاف به چې څومره ټولې دنیا کافر را جمع شوي وو هغوی ته به یې څه نوم ورکو، وایي جمهوریت او ازادي د رایې او مختلف نومونه به ورله ورکول. دغه شانته کې پنځم نمبر په اسلامي ملکونو کې کارکونکي لکه سکالر، لیکونکي، مقرر او بعضې علماء سو دا د ځان دپاره پیدا کوي. په اسلامي ملکونو کې چې داسې کومه هم خلک وي لکه لیکونکي وي، مقررین وي، علماء سو وي، نو دوی کوشش کوي دوی د دې خلکو هر قسم مالی مدد کوي او د خپل مقصد دپاره دا خلک اسلام د خپل مقصد دپاره د اسلام خلاف دوی دا استعمالوي. دوی بیا د دې خلکو نه څه کوي، ډیمانډ کوي د اسلام کومه تشریح چې د مستشرقینو ته خوښه شي هغه علماء سو ته بیا وایي شابه وایي زمونږ څه وکړه دا تشریح به ته بیانې. تاسو ته موجود دی په دې معاشره کې انجینر مرزا دی، دغه شانته غامدي دی او داسې نور دی، اوس پکې نور هم را پیدا شوي دي او نورې خبرې کوي. دا علماء سو د چا دپاره کار کوي؟ د استشراق دپاره. د خپل دین سره څه کار نه وي، خو د مسلمانانو په یو جماعت باندې به اعتراضات کوي. مسلمانان به څه کوي؟ د دین خدمت به کوي، دوی به په بې ځایه اعتراضات کوي. د مستشرقینو طریقه کار څه دی؟ دا خبرې خو تاسو وپېژندلې، دوی په کومه طریقه باندې کار کوي. اوس نو اول دا دی چې دا په عالمي تعلیمي ادارو کې دا مستشرقین د عربۍ ژبې او د اسلام د تعلیماتو دپاره دا په حیثیت د پروفیسر باندې مقرر شي، نو دا بیا دلته خپل مشن دپاره کار کوي. ځکه دلته خو عربي ژبه یاده ده، د اسلام تعلیمات خو دا حاصل کړي دي، ایمان یې پرې نشته دی، دا خو په هغه کې مهارت لري، نو دلته چې دا پروفیسر مقرر شي دا بیا د دپاره کار کوي. دویم نمبر دوی ته اکثر ژبې هم یادوي، دوی نورې ژبې هم اکثر یادوي، نو دوی اکثر په سفارتخانو کې د خپل مشن دپاره کار کوي. دریم نمبر دوی اکثر په دې سفارتخانو کې د جاسوسۍ دپاره کار کوي، خپل مشن تکمیلوي. څلورم نمبر دوی غریبو ممالکو ته د قرضې ورکول نه وروسته دا مستشرقین د ماهرینو په شکل کې په هغه ملکونو کې په اوچتې حکومتي نوکرو باندې تعینات کی او بیا د خپل مشن دپاره کار کوي. لکه منګه چې نن سټیټ بانک کم گورنر چې راوستی دا قادیانی دی او د یورپ نه راوستی دی، دا IMF مقرر کړی دی په تا باندې. دا د مستشرقینو طریقه کار دی. پنځم نمبر د مستشرقینو په بعضې ممالکو کې د عیسایت تبلیغ د پارسي شي هم دا مستشرقین لیږلی شي. دوی خو د قرآن په باره کې علم حاصل کړی، نو دوی بیا څه کوي؟ د اسلام خلاف پراپګنډې کوي، د عیسایت د تبلیغ دپاره د افریقا ملکونو ته. دغه شانته کې د دې کم چې په افغانستان کې دا مرداران موجودو، نو دوی دلته څومره د تبلیغ د عیسایت دپاره کار کولو، هغه به دې مستشرقینو دی کولو، دا چا چې د اسلام تعلیمات حاصل کړي او د اسلام خلاف لګوي. شپږم نمبر دا مستشرقین اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې ځان مسلمان ثابتوي او خپل میشن پوره کوي. نو دا یو مختصر منګ وضاحت منګ تاسو کو د مستشرقینو طریقه کار څه دی، د مستشرقینو ټارګټ او هدف څه دی، د مستشرقینو مقاصد څه دي، د مستشرقینو ذمہواریان، د مستشرقینو دا ټول وضاحت منګ تاسو ته مختصر انداز کې بیان کو. دوستانو څلورم قسم اعتراضات او ترازو هغه د ذاتیاتو نه پیدا شوي.
ملحدین بعض اعتراضات د ذاتیاتو په باره کې کوي په بعض وخت کې په انسان باندې څه داسې ازمایش راشي نو دا ملحد شي بیا ټول اعتراضات په مذهب باندې کوي. اوس یو تصویر به ولګوي تاسو به اکثر په دې فیسبوک په دې کتلی وي سوشل میډیا باندې یو تصویر به د مغربي دنیا لګولې وي یو د مسلمانانو دوی به وایي یاره دا سړک وګوره مسلمان جوړ کړی دی هغه بل سړک وایي کافر جوړ کړی دی دی به د اسلام خلاف لګي حالانکه مذهب چاته د غلط تعلیمات نه دي ورکړي مذهب د چا د غلطۍ ذمہوار نه دی اوس غلطي او انسان کړی ده نو د دې مذهب خو دله دا تعلیمات نه دي ورکړي نو دوی څه کوي هغه ذاتیاتو باندې راشي نو دا قسم اعتراضات د اکثر د ذاتیاتو په وجه دوی کوي. پنځم قسم اعتراضات چې دي نو دا ډېر خطرناک دي او دا مذهبي ملحدین دي. کوم یو دي مذهبي ملحدین دوی ګور خپل مذهب پټ کړی وي د اسلام په اسلام باندې به اعتراضات کوي د اسلام په یو جز به اعتراضات کوي په صحابه کرام به اعتراضات کوي څوک روافض دي څوک پکې عیسایان دي څوک پکې یهودیان څوک پکې قادیانیان دي او څوک پکې داسې منکرین حدیث او داسې نور دي د دوی په کتابونو کې اعتراضات لیکلي دي په مسلمانانو باندې او په هغې باندې بیا څه کوي په موږ باندې اعتراضات کوي. نو یاد ساتئ ګوره د مسلمانانو په معاشره کې دا قسم دا 5 قسمه اعتراضات چې کېږي دا د دین وروسته دا د الحاد د فلسفې دپاره کېږي او د دین وروسته یو غټ کار روان دی. نو دوستانو کوشش وکړئ دا د الحاد موضوع ډېره اهمه ده دا زده کوئ په ده باندې که نور سم نه ځان خو پرې پوه کړئ چې دا الحاد څه ته وایي ملحدین څوک دي د دوی سره بحث مباحثه به څنګه کې د دوی سره موږ الحمدلله دا څومره وخت شو موږ دا درسونه بیانوم دی دپاره موږ په دې باندې الحمدلله د کلونو لګیو خواري پرې کوو الحمدلله اوس هغه ثمره ملاویږي الحمدلله او موږ دا درسونه تاسو ته بیانو نو تاسو زموږ په دې کې مقصد څه شی دی د خپل مسلمانان خپل نسل د الحاد د تورو تیارو نه بچ کول دي او دوی ته صحیح لاره ښودل دي د اسلام حقانیت دوی ته ښودل دي. نو دوستانو دا زموږ په وس کې ده موږ تاسو ته بیانو ستاسو وس کې دا ده چې دا مخکې شیر کوئ چې دا مسلمانان په دې فتنه کې کم مسلمانان چې په دې فتنه کې گرفتار دي هغوی په شک او شبهاتو کې پراته دي چې هغوی شک او شبهات ختم شي او صحیح مسلمانان شي او د جنت تلونکي جوړ شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.